ته پته ده بجلۍ ډېر کمې شوې دي ټرانسفارمرو. اوس هم ادریس ته اسماعیل ته وویل چې مخکې څومره بجلۍ ټرانسفارمر را روان دي چې ټول نه زیاتې دوی کلو ته ورکړي چې تاسو بجلۍ دا کمې کنټرول شي. کوشش به کوو چې ټول مکمل وکړی شي. ځکه فنډونه نور هم را روان دي، موږ ډېره منظوري نور هم کړې ده چې هغې کې دا باقي کار هم سرته ورسوي. خو کارونه به کېږي، دا زندګي ده. ما خو ټوله زندګي د دې کارونو تېره شوه او سر ته ځکه نه رسېږي، کله نوې آبادي جوړه شي، کله چېرته نااهله ممبر راشي، هغې د وجې نه تکلیف مې نه وشي. یعنې که تاسو ته الله تعالی ښه ممبران درکړی وي نو بیا دا کمې به نه. ځکه زه هم د یو حلقې ممبر وم او دلته کې هم تاسو ته خپل ممبران درکړو. فنډونه یا څه چې هغه خپل هر یو ممبر خپل محنت کوي، کوشش کوي، خپل تعلق باندې خپل طاقت باندې فنډونه څیزونه راوړي، خپل علاقې ته ترقي ورکوي. نو ما ته خو ډېر افسوس هم راځي چې زه کله په دې کلو کې ګرځېدم، شروع کې راغلم، زه خپله پریشان وم چې دا خدای پاک داسې مشران دې چاته نه ورکړي چې هغه د خپلې علاقې غم ورسره نه صرف خپل غم ورسره. دا څنګه چې دا سړک دی داسې وړوکی کار نه و، دې باندې تقریبا 2.5 کروڑ روپۍ موږ منظوري کړي او دا موږ دې ته بعض ملکونو قرضه واخیسته او دا سړک تاسو تقریبا مکمل شو. ځکه چې د بنیادي مسله تاسو دا وه، بیا هغې نه پاتې کلو کې ګیس او تقریبا هر کلي ته موږ ګیس منظور کړی دی، اربونه روپۍ ورته ما مخکې نه داخلې کړي دي. لیکن چې کارونه ټول روان یو ځای نه پاتې کېدو، پایپونه ټول موږ سره موجود دي. خو دا سپېرو حکومت چې راغله هغه ټول کارونه ډون کړي. که په خپله کار نه شي خو نه پردی کار هم کوي. بجلۍ کې هم دا مسله جوړه کړې ده چې ما فنډونه شته، ټرانسفارمر هم راوړو، خلکو ته اجرو کې وغورځو، لګوي نه. هغې کې موږ صوبې نه اوس نور فنډ منظور کړی دی چې د صوبې دا چیک کله راشي نو بجلۍ یا تاسو مسلې چې کمې دي پاتې دي انشاءالله ما امید دی که زندګي وي نو 5-6 میاشتې کې به تاسو ته نور هم د بجلۍ کارونه دلته شروع شي. دا خبرې